الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. محترم ناظرینو د الله پاک احسانات مونږ سره بشماره دي. الله پاک دا نه غواړي چې مسلمان د دوزخ ته لاړ شي. د هغه د بخښنې دپاره الله پاک څه عبادات په مخلوق باندې لازم کړي دي، په انسانانو مسلمانانو باندې چېرې دوی هغه ادا کړي او د دوی د ګناهونو د محو کېدو سبب وګرځي. چنانچه د حج په فضیلت کې او د عمرې په فضیلت کې دا حدیث شریف راغلی دی چې مطلب او مفهوم یې داسې دی چې یو حج د بل حجه پورې څومره چې انسان نه څه ګناهونه شوي د هغې ورته معافي الله کوي. دغه رنګې عمره ده او حج انسان نه ګناهونه داسې رجوي څنګه چې خیرې د انسان نه لرې کېږي په اوبو باندې داسې حج ګناهونه رجوي. الحمدلله د حج هغه ورځې راغې او د دنیا د ګوټ ګوټ نه لګیا دي حجاج کرام الله پاک غونډوي هغه بیت العتیق ته. نو ضروري خبره ده چېرې که د هغې متعلق څه بیان وشي نو هغه به د خلکو د رهنمایي دپاره د حجاجو د رهنمایي دپاره به ذریعه شي. نو ښه دا ده چې اول د عمرې متعلق یو څو خبرې وکړو چې عمره دا څنګه به ادا کېږي. د عمرې ادا کېدو دپاره یو طریقه ده. د 5 ممنوع ورځو نه علاوه عمره کال 12 میاشتې کېږي چې هغه 9 10 11 12 او 14 د ذیالحج دی. د ذیالحج د میاشتې د لوی اختر د میاشتې دې 5 تاریخونو نه علاوه کال 12 میاشتې عمره کېږي او د مخصوصو مقاماتو زیارت دی. مخصوص مقامات کم کم دي چې هغه بیت الله او صفا مروه دی. پکې مخصوص اعمال دي. دا مخصوص اعمال کوم دي؟ احرام کو تړل دي، طواف کول دي د خانه کعبه مبارکه، سعی د صفا مروه ترمنځ او چکرې وال دي او څلورم سر کلول دي. سر کلول یا سر کینچی کول، خو سر کلول چې کوم دي بهتر دي او سر کینچی کول چې وي کم از کم د ګوتې د یو بند برابر ټول ویښته کټ کول سړو دپاره هم او ښځو دپاره هم. سړو دپاره سر کلول به ډېر ښه وي. عبارت داسې اول حلق و افضلو سر کلول چې کوم دي هغه ډېر بهتر کار دی. د عمرې فرایض چې کوم دي هغه احرام تړل دي او طواف کول دي. د احرام دپاره تلبیه څه ته وایي؟ لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. او نیت چې زه د عمرې نیت کومه دا 2 خبرې فرض دي او د طواف دپاره صرف نیت چې کوم دی فرض دی. طواف دپاره صرف نیت فرض دی. د عمرې واجبات څه دي؟ کم کم کارونه دي چې هغه په عمره کې واجب دي. نو هغه د صفا مروه ترمنځ منډې وهل، د سر ویښته ټول کلول یا کینچي کول، دا د عمرې فرایض او واجبات ما تاسو ته عرض کړل. د عمرې دپاره اسانه طریقه څنګه ده؟ کم سړی چې د عمرې ادا کولو نیت کوي، سړی وي او که ښځه وي، نو هغه له پکار دی چې میقات ته ورسېږي. میقات کوم ځای ته ویلی کېږي؟ میقات هغه ځای ته ویلی کېږي چې کوم ځای نه د عمرې نیت کېږي. هغې دپاره خپل خپل ځایونه دي، خو اوس چونکې ټول تګ دا په هوایي جهاز باندې دی، نو چې کوم ځای نه جهاز الوځي لکه زمونږ علاقه پېښور ده، اسلام آباد دی، نو په لاره کې سټې نشته. نیغ د پېښور نه یا د اسلام آباد نه ډایرکټ جدې ته تګ دی. نو جدې ته چې نیغ ځي
نو دې کې د لپاره په لاره کې چونکې موقع نه میلاوي د احرام تړلو د اسلام آباد یا د پیښور ایرپورټ نه به نیت د وکي د عمرې دلته نه به احرام تړي خو د احرام تړلو نه مخکې څو کارونه ضروري دي چې هغه وکړي مثال د خپل بدن صفایي کول زیاتې ویښته د بدن نه خواته کول د مخصوصو مقاماتو نوکونه کټ کول دي په لاره کې دوبۍ ده یا بل ځای کې سټې راځي نو هغه چونکې د حدودات حرم نه بهر دی نو هلته مې احرام تړلی شي البته دا څو خبرې چې ما کوم ممکن لکه نوکونه کټ کول وغیره دا د مخکې نه حاجت خپل پوره کړي چېرې دته په لاره کې بیا د دې کې سهولت شاید ملاو نه شي نو بس تش احرام به وتړي وځي به بیا د احرام طریقه دا ده چې سړي چې کوم دي د احرام به داسې کوي چې مخکې د غسل وکړي اودس دې وکړي او ګنډلې شوي کپړې به لرې کړي بلکل سړی به ګنډلې شوي کپړې نه اچوي که بنیان وغیره وي یا انډرویر وي هغه هر څه به لرې کوي په جسم باندې به ګنډلې شوی شی نه وي یو څادر به واخلي هغې نه به لنګ ووایي او بل څادر چې کوم دی هغه د خپلو اوږو نه تاو کړي چپلې به اچوي چې په هغې کې ټوله خپه پټه نه وي دا هوایي چپل وي که نه دا شانتې چې ګوتې نه دا شانتې دغه وي او دوه پټې راغلي وي نو هغه هوایي چپل به اچوي دا نورې چپلې به نه اچوي ځکه چې دې کې پشتې پای چې کومه ده د خپې را هډوکی چې کوم دی دا پکې پټېږي نو دې لپاره به څه چپلې هغه اچوي ګړۍ وغیره یا چشمې لګول دا جایز دي که ګړۍ په لاس باندې اچوي خیر دی چشمې اچولې وي دا خیر دی ګنډلې شوي جامې به پر بدن باندې نه وي چې دا کله وکړي دی نو 2 رکعاته مونځ به وکړي چې دا سنت دی او بیا به د مونځ نه پس دا ووایي اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني یا الله ما د عمرې نیت وکړو دا ما ته اسانه کې او ما نه قبوله کې ګوره ګران کار دی ځکه د قبولیت نه مخکې دا وینا کوي چې فیسرها لي دې کې به داسې کارونه نه کوي چې کم ممنوعات دي کم کارونه په حالت د احرام کې ممنوع دي هغه انشاءالله بل ټایم کې ووایو اوس دا د عمرې نیت به وکړي او د هغې نه پس به بیا تلبیه ووایي چې دا دې نیت وکړو اوس ته په عمره کې شوې او تا باندې پابندیانې چې کومې دي چې فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال ښځو ته قربت جنگ جګړې وغیره دا ټولې بندې شوې دا ختم شوې دا د احرام د عمرې احرام شو ته په محرم شوې